बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद लरम چې ټول به صحتمند او آباد یې. زیم کیډر زین العابدین او د خپل یوټیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن نه تاسو ته مخاطب یم. ملګرو، مخکنه ویډیوګانې کې مونږه د ضابطه فوجداري تقریبا 60 ام سی کیوز کړیو، کم چې مونږه د 69 دفعې پورې کم اهم سوالات وغه کړیو. نننۍ ویډیو کې به مونږه د کوېسچن نمبر 61 نه شروع کوو او دا نننۍ ویډیو چې زموږ دا په دې کې به مونږه د 75 نه تر د 79 پورې د دې په منځ کې چې زموږ سره کم د A1 B1 یا د ریکروټ کورسو د لپاره کم اهم ام سی کیوز دي، سوالات دي، هغه به ان شاء الله په دې کې کو. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته یو ریکوست دی، که تاسو اوسه پورې زما چینل نه سبسکرایب کړئ، زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، کمنټس او لایک په ضرور وکړئ. راځو نننۍ خپلې ویډیو طرف ته. مونږه مخکې تقریبا 60 پورې ام سی کیوز کړیو، نن به کوېسچن نمبر 61 شروع کو. ام سی کیوز نمبر 61 की وی چې دپا 70 ज़वात पे के तहत जिस शख्स के नाम समन जारी हुआ है न मिल सके तो समन की तामील डे से की जाएगी. देखिए مخکې مونږ ویلو 68 کې چې کوم سمن نمونه و 69 کې بیا د هغې تعمیل او په هغې سړي نه تعمیل. نو په دې کې وی چې فرض کو هغه سړی په خپله میلاو نشو، نو په د 75 کې لاندې به بیا د دې سمن تعمیل څنګه کیږي. اپشن کې موږ را کړلی اوس کې 22 ہے داغه د رور نه به تعمیل کیږي. بی نمبر کې والد سے داغه د والد سے نه به تعمیل کیږي. سی نمبر کې وی چې اوس کې خاندان کې किसी भी بالغ فرد سے داغه د خاندان کا ار سوکی خو چې بالغ مرد دی، سوری دلته ما فرد دی کلی خدا بالغ مرد دی. او डी نمبر کې وی چې ان میں سے کوئی نہیں، مطلب په دې کې یو ټیک نشته. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن سی دی. که پرس کا سړی په خپله میلاو نشي، نو بیا به داغه د خاندان که ار څوک یو بالغ فرد مرد دی، داغه نه به بیا د سمن تعمیل کیږي. نو په دې کې زموږ سره اپشن سی ټیک دی. بل سوال نمبر 62 نمبر سوال کې وی چې جس شخص کے نام समन जारी हुआ है न मिले और उसके ख़ानदान का कोई बालिग मर्द भी दस्तयाब न हो सका तो समन की तामील किस तरह होगी. مخکې هو مونږه خبر وکړه چې داغه نه به بذات خود تعمیل کیږي، بیا که غنی داغه د خاندان یو بالغ مرد داغه نه به کیږي. خو په دې کې وی چې پرس کو هغه په خپل میلاو نشو، د خاندان بالغ مرد میلاو نشو، نو بیا به سمن تعمیل څنګه کیږي. اپشن کې موږ لرا کړی چې سمن اس کے مکان پر اویزا کیا جائے گا، داغه په کور باندې به سمن لګولی شي. بی نمبر کې چې اس کے خاندان کی کسی بچے کو دیا جائے گا، داغه د کور چې څوک معشوم یا غلبه ورکړي شي. سی نمبر کې چې اوس کې کسی رشتہ دار کو سمن دیا جائے گا، داغه کار څوک رشتہ دار یا غلبه سمن ورکړي شي. डी نمبر کې چې ان میں سے کوئی نہیں. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ا دی. پرس که په خپل میلاو نشي، د خاندان بالغ مرد میلاو نشي، نو بیا به د سمن داغه په کور باندې لټکولی شي، الته داغه په کور باندې چې کوم نمایز ای الته به اویزا کولی شي. نو ऑप्शन ए जमू सर टिक दे बदे के समन उसके मकान पर अवेजा किया जाएगा. सवाल नंबर 63 की वीचे समन किस दफ़ा के तहत मकान पर अवेजा किया जाता है. बर हमूंग हुए چې دا به په کور باندې اویزا کولی شي. خو دلته وی چې دا د کمې دفعې لاندې په یو کور باندې اویزا کولی شي. ए ऑप्शन کې مونږ ته وی چې د 68 ज़वात पे، बी کې وی چې 69 ज़वात पे، सी کې وی چې 70 ज़वात पे، डी کې وی چې 71 ज़वात पे. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن डी دی، یعنی 71 ज़वात पे. بل سوال نمبر 64 زموږ سره 64 نمبر سوال کې وی چې دپا 74 ज़वात पे डे से मुतालिक है. دپا 74 د سیس متعلق था. ए نمبر کې وی چې सरकारी मुलाजिम पर समन की तामील. बी नंबर की वी चे सबूत तामील समन वैसे सूरतों में जब तामील कुनिंदा हाजिर न हो. सी नंबर की वी चे समन की तामील कैसे होगी. डी नंबर की वी चे इनमें से कोई नहीं. نو د 74 کې مونږ ویلیو د 74 زمونږ سره د دغه متعلق ته چې تعمیل ثبوت تعمیل समन वैसे सूरतों में जब تعمیل کننده حاضر نه هو. نو په دې کې اپشن بی زموږ سره ټیک دی. دغه به کم څه ثبوت تصور کیږي چې مطلب د یو سمن تعمیل شوی دی او د تاریخي پیښې پر ورځ باندې تعمیل کننده حاضر ني. دی باندې موږ تفصیلی ویډیو کړی ده، زموږ په چینل باندې موجود ده. نو په دې کې اپشن بی زموږ سره ټیک دی.
بل سوال نمبر 65 ته زموږ سره سوال نمبر 65 کې وی چې دپا 74 ضوات فے کے تحت समन के साथ डैश मुंसलिक करके अदालत वापस किया जाएगा د 74 کې وی چې د سمن سره به څه څیز منسلک کولی شي او عدالت ته به لیږلی شي. نو آپشن کې موږ له راکړي سمن کی نقل بی نمبر کې چې مقامی تصدیق سی نمبر کې چې بیان حلفی او डी نمبر کې وی ان میں سے کوئی نہیں. نو د 74 کې موږ تفصیلی خبره کړې وه چې کله د سمن تعمیل وکړي شي او په تعمیل کننده چې دی د عدالت ته نه حاضرېږي نو دی به د سمن سره بیان حلفي ټچ کی او عدالت ته به واپس کی. نو په دې کې آپشن سی زموږ سره ټیک دی د سمن سره به بیان حلفي لګي او عدالت ته به لیږي. نو آپشن سی یعنی بیان حلفي. بل سوال نمبر 66 کې وی چې وارنٹ کا نمونہ دپا ڈیش ضوات پہ میں بیان کیا گیا ہے. د ورن نمونه په کومه دپه کې بیان شوی ده. نو د ورن نمونه موږ سره آپشن ناکړي دي 74 75 68 87. نو د ورن نمونه موږ ته په دپه 75 کې بیان شوی ده. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن بی دی. سوال نمبر 67 نمبر سوال کې وی چې وارنٹ کب تک نافذ پذیر ہوتا ہے. سوری دلته ما سمن لیکلی خو دا وارنٹ دی. وارنٹ کب تک نافذ پذیر ہوتا ہے. دا وارنٹ با تر کم وقت پورے نافذی مطلب دا با قائم العملی. اے نمبر آپشن کی وی جب جاری کنندہ عدالت اسے منسوخ نہ کرے. بی نمبر کی وی جب تک وارنٹ کی تعمیل نہ ہو جائے. سی نمبر کی وی اے اور بی دونوں اور डी نمبر کی وی ان میں سے کوئی نہیں. نو دې کې آپشن سی زموږ سره ټیک دی. وارنٹ به تر هغه پورې قایم العملی نافذ پذیری تر څو پورې چې کم عدالت جاری کړل هغه منسوخ نکي یا د هغې تعمیل نشي. مطلب سړی گرفتار شي عدالت ته پیش کړي شي یا عدالت هغه منسوخ کی. نو په دې کې آپشن سی زموږ سره ټیک دی اے اور بی دونوں. بل سوال نمبر 68 زموږ سره 68 کې وی چې وارنٹ کې ډیش لوازمات ہے. وارنٹ سو لوازمات دي کم سو خبرې دي څه دغه دی پکې چې هغه به لازمي دو دی که 4 دی که 6 دی که 7 دی. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن سی دی. د وارنٹ په شپږ لوازمات دي. نو په دې کې ټیک آپشن سی دی یعنی چې. بل سوال نمبر 69 دی زموږ سره 69 کې وی چې عبارت ظهری میں کس تحریر کا ہونا لازمی ہے. چې کم دغه دی دا ضمانت اغستلی کیږي نو په هغه ضمانت کې چې کم تحریر کیږي په هغه کې د کومو خبرو کېدل لازمی دي. اے نمبر کې وی چې ضامنوں کی تعداد مطلب چې دا ضامنان سو کسان دي. بی نمبر کې وی چې مقدار رقم یعنی د ضمانت لپاره سو رقم په دې کې لیکل دا کسان وی چې موږ ضمانت کو د سو څومره رقم پای کې تحریر کړل مقرر کړل دا غي د لپاره. سی نمبر کې وی چې تاریخ پیشي او डी نمبر کې وی یہ تمام ہو. نو په دې کې ټیک زموږ سره آپشن डी دی یہ تمام ہو. عبارت ظهری چې دی په هغه کې ضامنانو تعداد دی مقدار رقم دی او تاریخ پیشي دی ټولو کېدل پکې لازمی دي. نو آپشن डी زموږ سره ټیک دی یہ تمام ہو. بل سوال نمبر 70 دی زموږ سره 70 کې وی چې عبارت ظهری سے وہ عبارت مراد ہے جو کسی تحریر کی ڈیش پر لکھ کی جائے. عبارت ظهری نوی کم عبارت مراد هغه عبارت مراد دی کم چې د یو تحریر په څه باندې ولیکلی شي. کته موږ ته لیکلي آپشن ا کې وی چې پوسټ باندې بی کې وی سر باندې آپشن سی کې وی اوپر آپشن डी کې وی فرنٹ پر. په دې کې ټیک زموږ سره آپشن ا دی. عبارت ظهری هغه عبارت ته ویل کېږي کم چې د یو تحریر په پوسټ باندې یعنی په بیک سایډ باندې ولیکلی شي. بل سوال نمبر 71 دی زموږ سره 71 نمبر سوال کې وی چې کسی وارنٹ میں ضمانت د پډیش کې تحت لی جاتی ہے. 71 کې وی چې په یو وارنٹ کې ضمانت د کمې د اعلان د اغستلی کیږي. نو آپشن کې موږ راکړل 75 ضوات په 76 ضوات په 77 ضوات په او डी کې وی 78 ضوات په. نو په دې کې زموږ سره ټیک آپشن بی دی یعنی 76 ضوات په کومه هډینګ چې دی عدالت ضمانت لینے کی ہدایت کر سکتی ہے. نو آپشن بی زموږ سره ټیک دی یعنی 76 ضوات په. بل سوال نمبر 72 دی کم چې نننۍ ویډیو کې زموږ سره اخیری نمبر سوال دی. دی کې وی چې وارنٹ کس کے نام لکھا جائے گا.
ورن به د چا په نوم لیکلی شي، چا ته به لیږلی شي. نو په دې کې وي چې ایک پولیس آفیسر، بی نمبر کې وي چې ایک سے زیادہ پولیس آفیسر، او سی نمبر کې وي چې کسی شخص ہو، او ڈی نمبر کې وي یہ تمام ہو. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ډی دی، یہ تمام ہو. په دې کې دا ټول لازم آی کې لیکلي دي چې ورن په د یو پولیس افسر یا د یو نه زیاتو پولیس افسرانو په نوم باندې جاری کیږي. خو که فرض کو د ورن تعمیل فورا ضروری چې د ورن تعمیل فورا وشوي، نو عدالت یو شخص ته یا مختلفو اشخاصو ته ورکولی شي. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ډی دی، یعنی یہ تمام ہو. دا نننۍ ویډیو و زموږ سره په کومه کې چې مونږه تقریبا 12 ام سی کیوز وکړو، دا انتهایی اهم دي زموږ سره. نو دینه مخکې چې زموږ سره په دې ضابطه پوجداري کې کوم اهم ام سی کیوز دي، سوالات دي، هغه به ان شاء الله د لګ لګ کو